دیگر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتلس ورځې پس اقربا رااله وې مونږ یو باس وړو ما نه تپوس کوم مال به وړي بس خخ ته وې چې نه خبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړم چې لاړم دومره سپین الکو چې لټه شو داغه په مخ چې را پراینستو داسې تور لکه تبخه څه شي او دا خلای دی وحکو تراغلی و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته چې په دې پوزه پرتی او د سهالو چې درې ورځې ما روټای نشو خوړې عزیزانو دا زما د لیدو خبر دا دلې دا بار دی رچه دا دې ځکه دولس دیارلس تقریبا 15 سورلس 15 کالو خبره دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم یو الک مخله راغی اوسم د رامداس کې ژوندې دی ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی په کې مړې دی ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی په کې سپین کفن کې مړې پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي مواري شوی وي دومره زمانہ په تیرا زم لاندې ډورې ته کوشم اسورم چې لګرد کو ډېر خپل او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی لره مخه مې خو کته خو سودا مې دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته مې وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر مې را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپدا سونی و ما لاس وردانه نه چې وردانه نه کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکړو پاس په قبر اور شو او دومره زمانہ تیر وا او دا مړه داسې پروتو تابو ریخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس می په خوالو کفن داسې تابو اوسته د بجاز د دکان نه راوړي داسې پکې دي ام په دغه دیرا دیو د نمازیګر تلما زما کور رامداس کې او دلې به می چې جمعې منځ کو نو د دې دیرې په لار بدا سي رامداس په دغه ځای کې مړ رئیستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته وې مکه وې لکوي نه یو سات زمو درېدم تماشه ته ماته دا سودای چودرېدم خو چړمبه خختار لری کا دومره دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړه او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پر امداس کې مساوا او بیا زر ور پسې خخته ولا ګولې عزیزانو عرض مې داو چې دې زمکه لاندې هر شی شته هر شی شته جنت هم شته او جهنم هم شته جنت هم زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه و د عیسی علیه السلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام راځوندي کوې څه تکلیف ده درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور مور ته څه چغي وهي و مور ته زکه چغي وام چې دنیا کې ز ژوند دی او ما بچ وایو کړه نو مور به قربان راته وي نو داغه قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو نو سم ډېر تکلیف کیم که چرته مور راته قربان आवाज مور ډېر زوره ورشه
د دې قوم د بد ورځو یو لوی وجه دام ده چې دوی د مور پلار ډېر لوی نافرمان دي. د مور او پلار ډېر لوی نافرمان دي. قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور وقت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څه کوي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے الله زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړو کې هم په مهربانۍ لوی کړی وما. څنګه چې زه وړو کې دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم، اے الله داسې رحم زما. दीन की बात फैला